او نن سبا خو دې الله معافي وکړي ته خو زما محترم په لوډ سپیکر وایې خفه کېږې ما چې زه خو دې چاندو څخه خلاف یم مخکې نم اوس نو مولیان مو ټول زما خلاف شهري چې بخیره کړي خو ویني حق خبره خو به کوو که نه غلطي ما کې ما ته م وایي حضرت عمر چې کله خلیفه شو که نه تورې راوکړه وي که چېرته زه غلط شوم که نه په یو مسله کې په دې توره مې نیغ کوي د دې تورې په دې سر مې نیغ کوي وایي نو ممکن غلطیا نشته کوڅه په کوڅه مدرسه ده دې کوڅه کې مدرسه ده هغه کوڅه کې مدرسه ده هغه کوڅه کې مدرسه ده دو طالب علمان دلته دي دوه هلته دي دوه هلته دي نو ولې داسې نه کوشش دا شپږ طالب علمان ټول راوچت کړو او یو غټې مدرسې ته یې واستو هلته به د هغې د خوراک د څښاک د رهایش د هاسټل د هر څه تنظام برابر وي که نه دي دلته تا دوه طالب علمان کینونې دي او بیا راشي جومات کې ودرېږي چې د الله د دین هم سپکاوی کوي او د الله د کور هم توهین کوي طالب علمان وږي دي د استادانو تنخواګانې نشته دي مدرسه باندې کړ دی تا ته چا چې مسه کولو تا په ضد او په هردرمې باندې بل مولي سره په ضد باندې مسه کولو کړی بیا د کوم دی راشي د الله دین سپک کا د الله د کور هم توهین وکړه زما محترمو دا چې کوم دی نه زموږ د مشرانو علما کرامو دا ترتیب دی او نه دا د دین اسلام چې کوم دی کنه ترتیب دی اکوړي مدرسه شته دلته درویش مدرسه شته لوی لوی مدرسې دي دغه دوه درې طالبانو جد هلته واستو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې دلته د علما کرامو منځ کې ناتفاقیان لري دلته مدرسه هلته مدرسه هلته مدرسه هلته مدرسه ډېرې کوي باغ صورت کې ډېرې کوي باغ صورت کې ډېرې کوي چې کله چې ته ورته برابر هم یې که نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د نیمروز یو گورنر راغو چې تاسو چې روزانه د خانقاه کې 95,000 مریدان ناست دي خراس کار چرته نه راځي او تی بس الله د دین نظام کې تغلی شه ستاسو کې کار نشته تاسو راغلی خپل مقصد پوره کړ بیا دې تاسو کو بیا داسې ناست په خانقاه کې او یو کس ورته وکي خبرو وکړه الحمدلله بیا مرید راغ بل خبر ورته کوي الحمد سبحان الله مریدان دې تاسو کو تاسو واجبات خبرو وکړه الحمدلله سم مسله هلکه شک شي کنه وی زما د کپړې تجارت ته او کشته را روانه و سمندر کې یو خبر راغو چې ستا کشته په ډوبېدو ده بیا د بل مرګ راغو چې نه خبر دروغ دی غلط افوا ده الحمدلله د دې بزرګانو خپل کاروبار او تجارت په دا اوس هم د مشرانو علما کرام فرمایي چې تاسو په مدرسو کې طلبه کرامو ته یو سکیل مخای یو کار مسله خای دارالعلوم دیوبند موږ غاټه مدرسه د ټول مدرسې د هغې شاخونه دي مازیګر یا د ماښام النبات به طلبه کرام تله چا به ټیلري زده کوله چا به ترکاني زده کوله مختلف سکلز به زده کول چې سبا زه عالم شم چې خود مختاره خو یم که نه حاجي صاحب چې نسوارو ګوډۍ روباسي او زه ورته ګورم زه به لوډ روباسي هغه چې روباسي د نسوارو ګوډۍ وي څومره چې دا د الله دین سپکاوی دی نو خود مختاري به کار د علماو نه زما محترم یو مدرسې ته یو کس راغو سیټ دا د انډیا خبره ده او تی ما سره زکات مال دی چې به زموږ مثلا مستحق نه ورکړه زکات یې ورکړو بیا یاره داسې کار دی ما سره یو 10 لک روپۍ خو د سود دي ما چاله پیسې ورکړی وي هغې بسې ما سود اخیستی دی دا هم زه ګورم داسې دې سره څه وکړم مولي صاحب مسله راته وښایه او دې داسې کار دی چې دا 10 لک روپۍ به مونږ دلته یو طالب علم له ورکړو او هغه ته به ووایو چې دا واخله ته د دې تملیک وکړه تملیک مطلب ته د دې مالک شوې او کله چې ته د دې مالک شي بیا به ورته ووایو چې دا اوس مدرسې ته وقف کړه په دې سره به د سود پیسې پاکې شي او ورته ښه چې دونه هیراپیري ورسره وکړي بیا سود پاکېږي یا پاکېږي بیا ما سره په دکان کې ډېر غریبانان شته هغې له به یې ورکړمه هیراپیري به ورسره وکړم او سود پیسې به پاکې شي جی ایمان هم خراب کړه ورته او سود هم ورته حلال کړه الله دې معافي وکړي زما محترمو هغه مدرسې له به زکات ورکوئ چې هغه مستحقه وي غټې غټې مدرسې دي په دې پېښور کې په دې پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې په خپله لاړ شئ هلته وګورئ په خپله لاړ شئ غریبانان طلبه کرام وګورئ داسې طلبه شته زما محترمو چې هغوی صرف د مدرسې په سالن باندې ګزاره کوي او د مدرسې سالن سوي 1 کیلو دال او بمبه چې کوم دی د پتیلې د پاسه لګېدلي پتیله ورته کولاو کي هغه غریبان په هغې باندې ګزاره کوي خوراک څښاک دپاره ورسره هېڅ هم نه وي په خپله لاړ شئ په خپل لاس یې ورله ورکړه خو سلفیان یې ورسره نه وباسئ